ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد صل على ابراهيم. اول زد الله جل جلاله ډیر ډیر شکر ادا کوم چې الله پاک مونږ ته په داسې ځای کې د حضرت مولانا محمد صالح صاحب په سرپرستۍ کې د دې علاقې بعض غیرتمن او ګران مسلمانان رونه دا غي په سعی دا غي په کوششونو دا غي په خدماتو سره دا شیخ کله وسیزه په دې ځای کې راکو الحمدلله. دغه وخت کې حضرت په امام اشعری سره یو دوه خبرې ارس کول غواړم همدغه سلسله کې قرآن کریم په دې آیت کې الله پاک فرمایي فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تاسو ما یاد کئ زب تاسو یاد کئ واشكروا لي ولا تكفرون او تاسو زما شکر ادا کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. زما عزتمندو ذکر بندم ذاکر وی او الله جل جلاله هم خپل بنده یادای. دی آیت کریمه کې د ذکر نسبت الله پاک د امر په شکل کې خپل بندگانو ته کړی دی. فذكروني تاسو ما یادوي اذكركم زب تاسو یادو. الله جل شانه یاد د الله ذکر پدې باندې د ټول کائنات د ازمکا د اسمانونو او د دې ماورا او د ازمکه د لاندې چې څومره مخلوقات الله جل شانه پیدا کړی دي د الله ذکر د ټول مخلوقاتو روح د دې ساه او د دې حیات. کله الله ذکر د دې کائناتو نو د دې ازمکه نوځي نو بیا به د هر سوران شي د ازمکه به ختم شي د اسمانونو به ختم شي. مسلم شریف کے حدیث تھے خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. ترغی پوری با قیامت نقائمیگی چه ترسو پوری دا اللہ ذکر پا دی ازمکہ کی او ازمکہ ازکہ یادکہ چه انسان پا دی ازمکہ پاتی کی اسے دا اللہ جل شانہ مخلوق پاسمانونو کشتا
هغه چې کله نه خدای پیدا کړی دي فرښتې نو د الله ذکر کوي اوسم کوي او د هغه الله جل شانه د یو ساعت او غړۍ د پاره هم حیرینا او چې د ازمکه نه ویني بیا هم هغه د الله ذکر کوي چې کوم کار باندې الله جل شانه فرښتې مسلط کړی دي هغه کار کوي او د الله په عبادت کې مسلسل شپه او ورځ لګیا دي او زمکه کې انسان پاتې کېږي نو انسان کله د خدای یاد او ذکر پریدي او کله کوي چې تر څو پورې کوي نو ترغه به د ازمکه آباد دی هر یو سړی دا ارمان لري دا خواهش کوي دای امیدونه وي چې زما کور آباد وي زما حجره آباد وي زما ځای آباد وي زما زدي ژوندم مرګ یو سړی نه واړي حالانکه مرګ حقیقت ته او دا ګمان کوي چې زه په دې دنیا کې تر ډیر وخت پورې راغلی دغه سي زما عزتمند د دنیا دا د انسان لپاره الله جل شانه یو خانه د استوب نزه رهایشگاه جوړ کړی او د دې د بقا سبب هغه الله جل شانه د انسانانو دغه د بندگانو د جبه او پخله باندې د الله ذکر راتلل او دا غي د بدن نه الله جل شانه ذکر صادریدل دا د دې دنیا بقا ده ذکر حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ترغه پورې په دنیا آباد دی او چې کله دنیا ختميږي نو یو کسب هم په دنیا کې بیا د الله ذکر کوونکې نه بیا به د الله ذکر کول ولا سوکني بیا به ختم شي ځکه چې دا د دې روح ده د دې حیات ده لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله ترغه پورې به قیامت ناراضي او قیامت سره بزمه کورانيږي تر سو پورې چې الله الله ویل والي دا الله ذکر بیا په جبم ده دا الله ذکر دا په زړم ده دا الله ذکر په دې ټول بدن سرم ده او د انسان په بدن کې سترګم دي غوګونم دي لاسم دي خپې دي او نور اعضام په لاس خو سره د الله ذکر کول په سترګو غوګونو سره د الله ذکر کول په جبه سره د الله ذکر کول په زړه سره د الله ذکر کول دا جبه بدی د الله په ذکر باندې رد اللسان وی محدثین او حضرات او د احادیث په کتابونو کې کتاب الاذکار په نوم باندې مختلف احادیث له رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې جمع کړي دي دا غي تعلق د جبه سره ده چرته لا اله الا الله فضیلت چرته استغفار چرته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چرته بل چرته یوزه چرته سبحان الله وبحمده چرته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لا حول ولا قوه الا بالله ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې زه په یو جنگ کې په واپسۍ کې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلی پسې زما سورلی و زه ردیف مداغی ای پسې روان نو په یو ځای کې زما د خلینو دعوت لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله یو کلمه ده دو درې ټکی دی بکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای زما د جبه نه د الفاظ وریدل نو ما ته مخاطب شو صلی الله علیه وسلم او ما ته فرمای فلان کی الا اخبرك بكنز من كنوز الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام زتا ته جنت یو لو یا خزانه ونخم موته ولنه یا رسول الله صحابه کرامو هرس او لالچ داو په صحابه کرامو کې هرس وو لیکن دا غي هرس د الله په بندګۍ کې او د الله په یاد کې د یو بلنا مسابقه او سبقت وړل وړاندې کېدل بدی کیو هرس په هر یو انسان کې وی لیکن دا غي د استعمال زه دا چې خطا شي کله غوبال جوړ شي او چې د استعمال زه درست وي
نو هغه پاغه باندې اجر دی او پاغه جنتونه دی او د الله رضا او خوشنودي حاصلې. د صحابه هرس پدې کې چې د یو بل نو پنې کو اعمالو کې مخکې کېدل، ریس به پدې کې لګول. په خبره کې مې خبره یاد شي، یو ځل فقرا صحابه فقیران چې مال وسره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترالل او عرض یو کو چې یا رسول الله زمونږ د اغنیا رونه یعنی هغه صحابه چې غي سره مال ډیر دی خو زمونږ نه وړاندې شل مخ کې لاړل، مونږ خو دې بس نه شو رسېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې څنګه یا رسول الله نصلي وهم يصلون، مونږم مسکو وغیم مسکی، مونږم روجینی سو غیم روجینی سی، مونږم جهادونه کو وغیم جهادونه کوي او مونږم د شپې الله ته ودریږو غیم ودریږي، لیکن هغه ته خدای مال ورکړی دی، هغه په مختلفو ځایونو کې لګي او مونږ سره مال نشته دی، مونږ ته رسته پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې زه تاسو ته یو څو کلمې خیم، یو څو ټکي خیم دا وای نو تاسو باغی ته ورسیږئ، هغه بلاندې کوي، هغه به قابو کوي تاسو، او تاسو پسې چې کوم خلک را روان دي هغه تاسو پسې نشي را رسیدي. دې صحابه ورزو کو چې یا رسول الله زری غوکه خو هغه بس کلمات وي سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله دا وای. څومره مختصر کلمات دا الله جل شانه په ذکر کې خدای پاک ډېر صحیح خیدا معمولی شی ګڼل نه دی وکړ. حقیقت کې د ټولو اعمال روح هم د الله ذکر دی. دای دا ویل شروع کړ، هغه نور صحابه ته پته ولګیدا، هغه هم دا ویل شروع کړ. نو بعضې روایتو کې راځي چې دای رال چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ هغه نور مرګرم دا شروع کړ. پیغمبر علیہ السلام مسکے شو ته فرمایل ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، او کما قال علیه الصلاۃ والسلام وسزسو کوم دا خدای الله فضل له چې چاته ورکی. بهر حال ابو موسی اشعری رضی الله عنه وایي چې ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا فرمایي چې زه ته جنت یو خزانه وخم، کنز تنوین پر راغله دی. علما او طلباء ته پته ده چې تنوین د تعظیم د پاره هم راځي، لو یا خزانه. ما وی چې غبسي هغه کلمات ما ته ارشاد او فرمایل کوم کلمات چې ما په خله دا غینه مخ کې جاری شي، لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه الا بالله، به فرمایل دا وایا دا جنت لو یا خزانه. لا حول ولا قوه الا بالله موږ ته استادانو د دې معنی بیانوله، گناہ سے پھرنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں. او د دې معنی صرف دومره نه د دین وسید لوی ده، لا حول د خپل ځان نه ګناه لري کول، تب لري کول، بیماری لري کول، مصیبت لري کول، بلا لري کول، دشمن دفع کول، هر یو مشکل د ځان نه لري کول. لا حول او ولا قوه ځان ته نعمتونه حاصلول، ترلاسه کول، مال ترلاسه کول، حلال رزق ترلاسه کول، صحت ترلاسه کول، د دنیا نعمتونه د الله نه ترلاسه کول، دا ټول پس سره کېږي الا بالله. دا صرف او صرف الله سره دا د الله نه علاوه بل چاته څوک نشي ورکولی. کله یو غونډه او بدمعاش تم ورکی، هغه ته د ابتلا او د امتحان د پاره ورکی، کافر او مشرک ته ورکی، ظالم او جابر ته ورکی، کله یو نیک قسم ورکی. ځکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا غوستا، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے الله ته چې چاته ورکول کې هغه څوک اشارول نشي، او ته چې د چا نشي اشاره هغه ستانه څوک په زور شو کول نشي، چاته نشي ورکول. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، او د چا ډیر سعی او کوشش جد جهد منډ تړلا خواري او زاری هغه ته ستانه سفیده نشي ورکوله. کاغه ډیر لاس پی وای داغه سره پر جنبای، داغه سره هتیار او وسلې، داغه سره ډلې، هغه یو لیډري، هغه ته هیڅ فایده نشي ورکوله دتانه.
او بعضی وایي چې د جد نه مراد قوت ته، د چا قوت او طاقت هغه سره چې څومره زوري هغه د تا نه چاته فایده نشي ورکولی هغه ته، یعنی هغه د خپل زور په ذریعه تا نه معمولی شی هم نشي حاصلولی. الله الله دی، مخلوق مخلوق. بعضی وایي، بعضی حضرات اهل علم لیکي چې د جد معنا نیکه ده، د چا نیکم هغه ته ستانه فایده نشي ورکولی. زمونږ په پښتو کې دا ژبه استعمالېږي، وایي د چا پلارم هغه ته دا شی نشي ورکولی، یا د چا پلارم دا شی نشي ایثارولی، د چا نیکم نشي ایثارولی. الله جل شانه الله دی، هر قسم قوت او زور هغه سره دی. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د الله جل جلاله ذکر په دې اجتماعاتو کې د الله ذکر کیږي، او په دې کې د الله د ذکر د کولو طرف ته د دې حضرات او مشرانو زمون مشایخ په سرپرستی کې د علاقې رونه الله جل شانه طرف ته متوجه کول کېږي چې تاسو الله ته مخ کړئ، الله یاد کړئ، د الله د یادولو چل زده کړئ، ځکه چې اصل د الله جل شانه د حاصلولو لار او ذریعہ هم دغه د الله ذکر ده. بس بیا هغه په جبهه کاغه په زړه سره وي، په زړه کې خدای یادې ناشته، د زرګونو خلکو په منځ کې ناشته، د لکونو خلکو مجمع د پاغه منځ کې ناشته، ستا تعلق، ستا رابطه، ستا جوړ، ستا توجه ستا د رب سره د پزړه سره یادې، په اعضاء سره یادې، ستا سترګې د الله جل شانه د پاره استعماليږي، دغه خلاف نه. ستا غوږونه د الله د پاره استعماليږي، دغه خلاف نه. ستا لاس د الله جل شانه پر رضا او خوشنودۍ کې استعماليږي، دغه خلاف نه. ستا خپې د الله جل شانه پر رضا او خوشنودۍ کې استعماليږي، دغه خلاف نه. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مهربانو، ډېر مهربانو. هغه فرمایي چې یو سړی هغه سره مال وي، هغه سره قوت وي، هغه سره طاقت وي، هغه سره صلاحیتونه، هغه په الله جل شانه ته نږدې کېږي، داسې اعمال کوي. بل کس داسې دی چې هغه سره داسې زونه نشته، مال وسره نشته، هیڅ هم نشته، لیکن په دې زړه کې دا ارمان دی، په زړه کې دا وایي چې یا الله ما ته داسې را کړی وای نو ما به دا کارونه کولې. نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کس چې وسر نشته دا دغه سره برابر دی، یو شان دی، ځکه چې د په زړه کې هغه جذبه شته، په الله باندې ایمان دی، او پس د ایمان نه هغه سه جذبه شته د خرج کولو. او کوم سړی چې هغه سره مال دی، هغه بے ضایع د ګناه په کارونو کې، د شیطان په خوشالولو کې، د خدای په ناراضه کولو کې لګئی، هغه قوتونه، هغه صلاحیتونه، هغه مال. او بل کس دا سې دی چې هغه سره نشته دی، لیکن داغه سوچ داغه سړی پشان دی، داغه فاسق فاجر پشان دی، داغه ظالم پشان دی، هغه د خدای په مخالفت کې چې لګئی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی هغه برابر دی، یعنی په دې سوچ او په اراده کې دواړه برابر دي. نو زما عزتمندو د الله جل جلاله ذکر او دا غیات، دویم د الله جل شانه شکر ادا کوي ډیر زیات. د الله شکر په هر یو سیز باندې د الله شکر ادا کو، او چې شکر د خدای ادا کې، شکر نسبتم الله جل شانه تم کیږي او بنده تم کیږي. چې بنده د خدای شکر ادا کوي نو دا شاکر دی او دا بنده دی، او د صحیح مانو کې عمدغه بنده دی. بیا الله جل شانه هم شکور دی، او د الله جل شانه نوم صفتم شکور دی، او د شکور معنا دا قدردان. اغا د بندا عمل په ډیر ښه انداز باندې قبلې، معمولی عمل هغه په ډیر سبانه قبلې، ډیر قدردان دی. تاسو به خیال کړئ بعضی سړی ته خلک هدیه ورکي، هغه سره خپل مال دولت ډیری، یا سړی داسې متبر غونی، نو چې کمزوري هدیه څوک ورکي نو د مخې بل طرف ته اړولې هغه ته واخلي، بادل نه خاصه زړه نه غواړي، او یا هتک کوي، تحقیر کوي، توهین کوي چې دا د څه شی راکو، ما سره غو د دې نه خاصیدو نشته. الانکه بنده ته داسې کېدل نه دی پکار، د هر چا خپل وسته. یو سړی د اعلی شی ورکو باغیم شکر ادا کول پکار دی، ادنا شی ورکو هغه به دغه د وس مطابق وي، باغیم شکر ادا کول پکار دی.
په دې بغداد کې یو بادشاہ یو دیهاتی باندې چې یو ځل خزي سره مشورو کې چې بادشاہ ډېر ښه سړی دی د بنو عباس په زمانه کې وی چې بادشاہ به تب صحابي یو سم بادشاہ به خوشاله کم هغه وسره کې نو خزي سره مشوره کوله په کور کې ناشتي په جونګړه کې پاتې کېږي دا بادای نه بهر نو اخذ وته وی چې مونږ کر حسین نشته ده خدا سه یو کښ دې منګي کې د اوبو پرتی دي سور منګي ده یا خو وبدي پکې بادشاہ به داسې وب چرته نیس کلی لکه چې زمونږ د چینی وبدي پاکه او صفه ده په دې خبره سلاراله د خزي او د خاون مشوره یو شو منګي په سر کو روان شو هغه منګي چې بغداد ته رسیدونو په غیبانه د دنیا خاوري او دوړي پرته وي او دربان ته وی چې بادشاہ ته تل غواړم اجازه ته وغوښتو وی چې را پرېدا چې دن لاړو وی چې بادشاہ سلامت ماته ته هدیه راوړي سیده راوړي د زمون د کور د چینی یخ وبدي هغه مې ته راوړي منګيږي د بادشاہ د محل په خوا کې دجله دریاب بيدو دغه وبډيره اعلی او یو نهر په محل کې مروسته او باغ ډیر زیات خرج کړو ډیر خشته وبې نو بادشاہ چو قتل پاغه منګي باندې خاوري او دوړي پرتی دي خو وی قتل چې دا سړی مخلص ته اخلاصي دی منګي ته واغشتو نو کرته وي چې دلته کېده او هغه ته داغه په وس کې ډیر غټه هدیه ورک به یو کسته وي چې د دې سین بغاړه غاړه باندې بوزه سین بغاړه بوتلو سین دی وته خلو داغه بوم په اوس کوا غډېره علاوه بو هغه په خپل لړ کې و شرمېدو او په دې باندې پوښتنه چې بادشاہ زما هدیه قبول کړ نو الله جل جلاله د انسان معمولی عمل د مقدار په لحاظ سره هغه په ډېر سبانه قبلې هغه شکور دی چې خالص د الله د پاره ته خالص د الله جل شانه د رضا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه بدغه سکو زما عزتمند یو د الله جل شانه ذکر بل الله جل جلاله شکر ادا کوي شکر او شکر د خدای کته وې چې ما ادا کو بس ته نه شکر چې دی ادا کو پاغه د پاسه شکر وکړ دی ځکه چې د الله جل شانه ټول نعمتونه دي د دوه رکعات مستوفیق خدای درکو په دې د الله شکر ادا کو الله جل شانه په دې جواب باندې دا الله جل جلاله د شکر په ادا کولو کې د باز الفاظ ویلو توفیق درکو الحمدلله دا یو عظیم نعمت ته په دې بیا شکر ادا کو ځکه چې څومره سړی شکر ادا کوي دومره هغه کم دې رسینا انتها ته حد نورس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موږ درېدو خلکو ته چې به جمع ورکول صحابو ته بیا به مز مختصرو داسې مختصر نه لکه زمونږ چې څنګه ده خود خپل انفرادي مز مقابله کې به مز مختصرو او جزان ته به مز کولو نو وګد قیام وګد قرات ډیر سبق به وي نو مبارک شه بد شپې په مز باندې ولاړو نو بیا به حرکت په نکولو په مز کې نه بخوزیدو او وګد قیام بو وګدر رکوب ونو رکوب وخت په مبارک به وپړسي دي نو صحابه کرام صحابیات ازواج مطهرات امهات المؤمنین دې حضرات وته چې یا رسول الله جل شانه ہوتا ته وړاندې ترست ټول ګناهونه معاف کړي ته پزان دومره تکلیف ولې دی ری نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل افلا اكون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں زدا الله جل شانه شکور بنده جوړ نشم ډیر ډیر شکر ادا کوونکی یعنی چې ما به ماته نبوت را کړې ده رسالت را کړې ده او دا هر څه را تر کړې دي نو په دې باندې خو چې زه څومره شکر ادا کوم نو دومره کم دی او بیا چې د مسکولو توفیق راکړي نو هغه ګدوم ولینه نو شکر در شکر نو عرض مې دا کول زما عزتمندو بس دغه دوه خبرې مې کولې یو په کثرت سره ذکر یو د الله جل شانه په هر نعمت باندې شکر او شکر ادا کولو کې یاد ساتي دام دي چې تا ته خدای پاک کوم نعمت کوم صلاحیت کوم مال کوم لباس او پوشاک کوم خوراک سخاک کوم استوګ نو رهائش کوم یو شی در کړي د هر یو نعمت چی
هغه په خپل ځای کې استعمال کړي. دا غي د حاصلولو طریقه هغه اختیار کړي چې کوم الله جل شانه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړي و، او هغه په هغه ځای کې استعمال کړي چې په کوم کې الله جل شانه دا غي په استعمالولو باندې راضي کیږي، خوشحاليږي یا ته اجازه درکړي دي. ان شاء الله زمونږ حضرت دامت برکاتهم العالیه هغه به ممتاز خپل خواږه او ډیر زیات مفید ارشادات هغه بیانې، ټول بیا غیست ډیر په توجه سره او په اخلاص سره وکیل هغه خبره په ځړ باندې واچوي او د دې اجتماع د یو لمحینا استفاده حاصل کړي. کله کله سره په لږ وخت کې الله جل شانه داغه ژوند بدل کړي، داغه حالات بدل کړي، داغه خوونه بدل شي، داغه صفات بدل شي. مونږ لیدلې داسې ډېر خلک په لمحو کې. یو محدث ته شعبة بن الحجاج، هغه به د حدیث درس کول، بس دا واقع بیانوم بیا ختموم. یو بل محدث ته محمد بن مسلمه، د شعبة بن الحجاج په زمانه کې د خپل علاقې غونډه بدمعاش، ټول خلک به تیریدل چې وسړی بے حیا شي، بے شرم شي، غنه به خلک یری ډډه ته کوي. دیو د دې درس په خوا کې داسې تیریدو په لار باندې ډېر سپک به وته قتل. یو د محدث شعبه د درس نوزګار شو، هغه زمانه کې سورلی د عزت چې کوم نه هغه اسوه په اسمانه سور شو. طالبان او شاګردان ته یو خوا بل خوا روان دي او محمد ابن مسلمه دې په مخاورلو دغه د علاقې غونډه او بدمعاش هغه سورلی اشاره کړه لارې منځ کې، وته ماته یو حدیث وورو، هغه ته وای چې دا حدیث د اوریدو او د حدیث د ویلو دا ځای نه دی، ته ما څخه زما درس تراشه، هلته نور طالبانم کینی، تم پکې کینا، حدیث بووري. هغه د اصله کې زیاده سیونی وته وای چې ترغه نه پریدم تر څو چې راته حدیث نه ویلې. شعبة بن الحجاج هغه وته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا لم تستحي ففعل ما شئت، چې کله پتا کې حیا پاتې نشي، بے شرم شي، نو چې څه خوخه یې کوا. چې دا حدیث وته وي بخاری شریف کې دا حدیث دی. نو محمد ابن مسلمه سر ټیټ کو، سوچ کې پرې وته چې دا خو هر سماته دی په دې حدیث کې، حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو سر ټیټ ولاړ به سر پورته کو، بیا وته وی چې صاحب زه توبه وباسم او ستا په لاس باندې توبه وباسم. داغه په لاس کې لاس ورکل او دغه خپل ټول بدملیونه د تیر عمر نه چې په څومره ګندګیو کې مبتلا او هغه هر شی پرېخل او لوی عالم او محدث او راوی د حدیثو ته نه جوړ شو. نو زما عزتمندو هیڅ پتن لګي چې الله جل شانه د انسان د حالت د بدلیدو، د بد حالت نه ښه حالت ته راوستو کوم موقع لیکلی دا موقع ځای کول نه دی پکار، د دې نه فایده غشتل پکار دی. اگر که د دې اجتماع دورانیه مختصر وي، د سر نه تر غیر خیره پورې پدې کې شریک شي، پدې کې چې کوم خبرې کیږي، په چې کوم اعمال کیږي، دا پزړ باندې واچوي او دا خو خبرو باندې عمل شروع کوي او الله جل شانه ته رجوع کوي. ان شاء الله الله پاک مو دنیا هم خشته کوي او آخرت دعوانا الحمدلله رب العالمین.